بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو، موجود یم دا ټایم په روښنا کې په لاره زمونږ دا رور روانو او په اس باندې روانو نمایاست کې د ده سره ویډیو وکړو. وروره ډېره مننه د ټایم راکولو. جزاک الله خیرا کثیر او احسن الجزاء. اول خو راسره خپل تعارف وکړئ، د کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم خو جناب ابراهیم جان صاحب الله دې راته لره. زما نوم دی ډاکټر سید عبدالوهاب شاه مشواڼي او د مسکیني سره تعلق ساتم. د پیسې نه ډاکټر یم. مسکیني سرکاري هسپتال کې مې ډیوټي ده او بس ومې غوښتل مال چې دی طرفونو ته لږ چکر ولګوم. نو بس په دې باندې د الله غټ کرم دی چې ستاسو غونته اوږدژبي سړي سره میلاو شوم. وخت هم ډېر ښه پاس شو او وسلام راته لرئ. یو جهان منم. دلته راغلی، دا علاقه درته څنګه ولګېده او د دې ځای خلک درته څنګه ولګېده؟ ماشاءالله بس زمونږ خو تقریبا د مسکیني مو تاسو د روښنا یې زمونږ کلتور زمونږ مطلب مړی ژوندی زمونږ حساب کتاب او تقریبا یو شانته دي، ځکه چې زه هم د دې خاورې یم او تاسو هم د دې خاورې. خو الحمدلله زه په دعوې سره دا وایم او فخر سره وایم چې څنګه زمونږ د څومره دیهاتي علاقې دي، که هغه روښنا دی، که مسکینۍ دی، که نور مطلب مضافات ایریاز دي، نو دې کې ټول هماغه خلک دي چې ټول غیرتي خلک دي، پښتانه خلک دي او په میلمه باندې مړه خلک دي. او ثبوت یې دا دی چې وایي چې ګواهي نه ایمان یې نه وي. نو ګواه مې ته یې چې زه دلته رالم او نه جان نه پهچان په اوچ زور دی مطلب چې ته ستون تلم او سره د چاودو دې راباندې چای وڅښو. الله دې ونازوه، الله دې بهترینې بدلې درکړي. نو داسې کوم الفاظ ماته نشته چې د علاقې د خلکو مطلب د دې علاقې د ښایست ستاینه پکې وکړم. دا راته ووایه چې زیات خلک په موټرسایکلو باندې دي، په ګاړو باندې دي، تاسو دا بهتره وګڼله په اس باندې راغلی، څه وجه ده؟ یاره زړګی که ستا یاد شي نو تاسو ته ما وختي لږ ذکر وکړو. ما یاره د سایکل نه واله تر د جازه پورې یو جاز مې پکې پخپله نه دی چلولی، نور دا ګاډي ماډي ښکته پورته کوو. خو زه هم د دې په شان بهترینه سواري، د دې په شان خوندوره سواري او سکون واله سواري به په دنیا کې بله نه وي. د هغې وجه دا ده چې زمونږ جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم چې کوم زمونږ آخري نبي دی، هغې په دې باندې سواري کړې ده، مطلب په اسونو باندې. بل په قرآن کې سورې عادیات چې دی الله رب العزت د اس په باره کې نازل کړی دی. بل والخیل والبغال والحمیر دا الله رب العزت قرآن کې دې ذکر کړی دی چې دا تاسو د سوارۍ دپاره استعمال کوئ. بل ځکه الله پاک قرآن کې ذکر کوي چې تاسو د خپل دشمن او د الله د دین د دشمن خلاف تاسو قوت حاصل کړئ په څه سره؟ من رباط الخیل، په ذم کړی شوو اسونو سره. خو د افسوس خبره دا ده چې بس مونږ ته د خیل نه بیا ټینک جوړ شوی دی او بس مطلب هغه څیز یې بدل کړی دی. نو الله دې وکړي چې داسې خلک راشي چې زموږ صحیح طریقې سره رهنمایي وکړي او موږ د خپل نبي په مبارک طریقو باندې روان شو. انشاءالله د سوارۍ دپاره د دې نه بهترین څیز ماته نه ښکاري. او الله دې وکړي چې نور خلک او خصوصا زموږ د علاقې والا خلک ټول په دې باندې مطلب اماده شي او مطلب دا سواري شروع کړي انشاءالله ولګي. ډېره مننه د ټایم راکولو. اخره کې به څه پیغام لرئ؟ بس اخره کې به ته یو شعر ووایم، وایي پلو د مینې خور کا چې زړګی در وڅنډم. پلو د مینې خور کا چې زړګی در وڅنډم، توتان د زړه پاخه دي چې توتګی در وڅنډم. په خوږو ته دې زړه کېږي او کترو ته دې زړه کېږي او ګورګورې له څنډ ورکم که کوری در وڅنډم. او پاس یې غني ورته ایښي لاندې سپی ورته تړلی انځر څنګه مساخیل ورته پردی در وڅنډم. ډېره شکریه. جزاک الله.